بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورڈ پشاور اردو جماعت سوم د تھرڈ کلاس اسٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د دریم کلاس اسٹوڈنٹانو مونږه بدی اردو بک کی کم 19 لیسن هغه کمپلیټ کړو. راځي چې نن سبق نمبر 20 تاسو ته وړاندې کو. شلم نمبر سبق دی، پیج نمبر 142 طرف ته براشي. بدی باندې سبق نمبر 20 موجود دی. داغي نیم دی قائد اعظم رحمت الله علیه. دا لیسن د قائد اعظم رحمت الله علیه بار ایکسٹرا جی ګره سوچے اور بتائے وای سوچ کوي مونږ ته وای بانی پاکستان کیسے کہا جاتا ہے اور کیوں. وی بانی پاکستان چاته ویلې شي اولی جواب ورته ورکولې شي چې بانی پاکستان قائد اعظم رحمت الله علیه کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا بانی ہے، اس نے پاکستان بنایا تھا. ٹھیک شو. بانی پاکستان قائد اعظم ته ویل شي ځکه چې پاکستان چا آزاد کړو، قائد اعظم آزاد کړو. ټیک ده، لکه هر یو کار خو الله کوي، خو سو وسیله منځ کې به پکې شامل وي، نو هغه د قائد اعظم په تر الله تعالی دغه سیزو سر ته رسولی. ټیک شو. بیا دویم وی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے. پاکستان پہلا گورنر جنرل څوک و؟ دلته مخکې به گورنر جنرل خو اوس داسې نشته کنه. لکه گورنر جنرل دا به داسې و چې گورنر بمو او د ملک صدر بمو، نو هغې ته به گورنر جنرل ویلی شو. ټیک شو. نو د پاکستان پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علي جناح دا د پاکستان پہلنی گورنر جنرل هم د سره د صدر او د گورنر دواړو عہده د سره وه. ټیک شو. نو دا د سبق سٹارټ کېدو نه مخکې تاسو نه تپوسونه کوي سټوډنټس ولا دا جوابات ورکوي چې هغوی مینټلی د سبق ته ریډي شي. بیا وایي کہ آپ جانتے ہیں، آیا تاسو ته پته شته قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنزین میں اس لیے داخلہ لیا کیونکہ اس کے دروازے پر دنیا کے عظیم قانوندانوں کے نام لکھے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قانون تعلیم حاصل کولو دپاره لنکنزین هغه د یو اداره ده صحیح ده، هلته داخله ځکه اخیستې وه ځکه چې به دې په دروازه باندې د دنیا عظیم کم قانوندان دي هغوی نومونه لیکل شوي وو. صحیح ده، جن میں سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک تھا او بدی کې ټولو نه پیلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم لیکل شوی و. ها نو ګوره دومره عظیم پیغمبر مونږ له خدای راکړی دی، نو ټولو نه ډومبې هلته کم اسم لیکل شوی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نوم هلته لیکل شوی و. ټیک ده، نو دا خبرې مو شوې. را بشي نیکسٹ پیج ته، پیج نمبر 143 طرف ته. بدی باندې د دې سبق موجود دی. قائد اعظم رحمت الله علیه فرسٹ راځي تلفظ سیکھے. د دې لفظونو تلفظ زده کول دي. دلشاد، همتو، بټکتے، آبرو، شادما، پاسبا. دا شو لاندې بیا ما سره دغه نظم راکړی دی. صحیح ده، دا تاسو ته زه په خوږ انداز سره وایم، غوږ ورسره کیدئ، غوږ ورته کیدئ. ټیک شو، ځان پې پویه کوئ. تیرے خیال سے ہے دلشاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا. تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہے ہم کو، دلشاد ہم ہوئے ہیں. آباد ہے تجھی سے یہ گلستہ ہمارا، آباد ہے تجھی سے یہ گلستہ ہمارا. ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا. تو رہنما ہمارا، تو پاسبا ہمارا، تو رہنما ہمارا، تو پاسبا ہمارا. تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو. چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا. ہم جو قدم اٹھائے آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائے آتی ہے یاد تیری. تجھ سے روا دوا ہے یہ کارواں ہمارا، تجھ سے روا دوا ہے یہ کارواں ہمارا. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم دا شاعر روم دی اغلی کلی او. ټیک شو. دا د اتر دی. نو دا ما تاسو ته په صحیح انداز سره پیش کړو. اوس راځي د مشکل الفاظ وایو، مفهوم وایو. سوی ګوره، تیرے خیال سے ہے دلشاد ماں
हमारा وستا په خیالونو کې ستا په خیالونو باندې دلشاد ما हमारा دلشاد ما څه مطلب شو خوش و نازله خوشالول لکه تا ته چې منګورو تاسو چې موږ را یادو کنه قائد اعظم طرف ته اشاره کوي سیدا قائد اعظم رحمت الله علیه یادی نو زمونږ زلونه خوشحاليږي چې تاسو زمونږ د پاره داسې یو ښه قدم اوچت کړی دی تازه ہے جا हमारी दिल है जवा हमारा او زمونږ زلونه تازه کیږي زمونږ جان زمونږ زلو ته دعا کوي مطلب دا هر څه ته خوشحاليږي چې تا داسې یو ښه کار کړی زمونږ د پاره صحیح ده کنه تیری ہی همتوں سے آزاد هم ہوئے ہے او ستا په همت سره ستا چې موږ لا کم همتونه راکړي دي ستا په همت سره موږ آزاد شیو صحیح ده ځکه چې موږ ته خو پته نه و مسلمان خو بس دو واتی په وخت کې کنه مسلمان خو د دې سيزونو نه خبر نه خو دوی د آیډیا پیش کړه چې د پاکستان ځان له یو ریاست په کار دی ځکه د دوانه هندستان کې یو ځای اوسېدلې نشي نو دا همت موږ لا راکړو صحیح ده او موږ آزاد شو د غلامۍ نه خوشیا ملی ہے हमको دلشاد هم ہوئے ہے صحیح ده موږ ته خوشاله ملاو شي بدی باندې ډیر زیات خوشاله شو چې زمونږه دلشاد څه مطلب شو دل خوشونه زمونږ زلونه خوشاله شو د دې په وجه د دې ازادۍ په وجه موږ خوشاله شو زمونږ زلونه آزاد شو آباد ہے تجھی سے یہ گلستہ ہمارا او آباد یو استاد دی ستاسو د وجه د دی موږ آزاد یو چې دا ګلستا ہمارا ګلستان څه مطلب شو باغ مطلب پاکستان طرف ته اشاره ده چې دا وطن دا باغ آباد دی نو موږ ستاسو په مهنت سره ستاسو بدی کم منډه سره ستاسو چې کم مهنت او منډه تر دواغي سره دا ګلستا ہمارا دا وطن زمونږ دی دا باغ زمونږ دی हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया صحیح ده موږ ټول دو دغه مطلب موږ ته هیڅ پته نه و هیڅ معلومات نه و چې کله قائد اعظم رالی نو هغه موږ د دې خوب نه راپاسولو موږ یې راویښ کړلو چې داسې یو کنټري په کار ده صحیح ده پیرتے ته هم بټکتے رستا همې بتایا موږ بس اخوا دې خوا تلو مطلب زموږ خپله لار ایره وه بټک ته څه مطلب شو راسته بولنه خپله لار خپل مقصد موږ نه ایرو او بس دغه ځایونو کې به اوسېدلو نو چې کله قائد اعظم رالی موږ ته دا سوچ راکو دا سمجھ راکو چې ځان له ریاست به پکار وي نو دغه موږ دغه خوب نه راپاسولو ټیک شو موږ سره د خپل لار غم پیدا کړو تو رهنما हमारा تو پاسبا हमारा ته زمونږ رهنما یو لیډر زمونږه ټیک شو ته زمونږ پاسبا مين حفاظت کرنے والا یا محافظ ته زمونږ محافظي چې تا زمونږ یو خو لار خودلې ده تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے हमको او تاسو په حوصله سره دا طاقت مونږ ته ملاو شوی دی لکه تاسو مونږ راویښ کړو نو مونږ ته دا طاقت تاسو په مهنت سره تاسو حوصله سره مونږ ته ملاو شو تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے हमको او تاسو په آبرو سره تاسو په عزت سره مونږ ته عزت ملاو شوی دی صحیح ده لکه پاکستان مخکې داسې خو نو کنه نو چې کله ځان له وطن جوړ شو نو خلکو پیژاندو دنیا ته ظاهر شو نو یو عزت پاکستان ته یو عزت خلکو ته یو عزت ملاو شو چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشان ہمارا او ستا په وجه دا څومره چې هر څه ښکاري دا زمونږ قومي نشان پرچم دا هر څه ستا په وجه مطلب چمکیږي ستاسو په وجه دا سیز مونږ ته دومره وړاندې تللی دی ستاسو په وجه مونږ ته دا قومي نشان هماره کم جنډه چې دا مونږ زمونږ دا تیار شو زمونږ وطن جوړ شو نو زمونږ ریاست جدا شو نو مسلمان بدی کې یوازې ځان لا صحیح طریقې سره اوسېدلی شي صحیح ده نو دا څومره چې مطلب انسان بدی کې اوسېږي مسلمانان دا ټول ستاسو مهنت دی پکې हम जो कदम उठाए आती है याद तेरी او مونږ چې څه قدمونه اوچتو مونږ چې کوم ځای ته ځو کوم طرف ته ځو نو ستاسو یاد مونږ له راځي ځکه چې تاسو زمونږ دپاره دومره عظیمه کارنامه کړې ده ټیک شو هم جس طرف بھی جائے آتی ہے یاد تیری او مونږ کوم یو طرف ته ځو که نه نو ستاسو یاد مونږ له راځي ځکه چې دا د ملک د یو کنټري د خلکو دپاره ډېر یو عجیبه ښه کار دی تجھ سے روا دوا ہے یہ کاروا ہمارا او ستاسو په وجه روا دوا جاری او ساری ستاسو په وجه چې موږ دا روا دوا او جاری او سارو نو دا کاروا دا سفر دا منزل دا زمونږه روان دی دا کاروا دا قافله زمونږ روانه ده او بس تیریږي دا قافله ورته لیکلی شي ټیک جو نو دا ټول ستاسو په محنت سره چا لیکلی و صوفی غلام مصطفی تبسم ټیک شو دا اتر نیم دی ټهر اور بتائے ہمارا دل کس کے خیال سے شادما ہے زمونږ دل د چا په خیال سره شادما دی شادما من خوش ہونا نو زمونږ دل د قائد اعظم په خیال سره شادما دی چې هغه د ملک د کنټري دپاره ډېر زیات خدمت کړی او ډېر ښایسته کارنامې کړي دي ټیک شو هغې په وجه دا وطن جدا تیار شوی دی هغې په وجه دا وطن جدا سپریټ شوی او آزاد شوی دی ٹھیک شو نو بیا وی ہم نے سیکھا مونږ څه زده کړل قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه ہمارے محسن ہے قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه زمونږ دپاره محسن دی
ٹھیک شو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں الگ وطن حاصل کرنے کا جذبہ ابھارا او هغه په هندوستان مسلمانانو کې د الگ وطن دا جذبه پکې را پیدا کړی ور او چې تکړی وکړ اعظم تړون وی انہی کی جدوجہد سے پیارا وطن پاکستان آزاد ہوا اور ہمیں دنیا میں ایک الگ قوم کی حیثیت سے پہچان ملی دا غوی په جدوجہد کوشش په وجه زمونږ پیارا وطن پاکستان آزاد شو او د دوی په وجه په دنیا کې پاکستان یو ځان له حیثیت لري خلکو پیژاندل ټیک شو دا خبرې مونږ بدی کې پیژاندې امید ساتم تاسو بدی پوه شئ وي ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به د دې ایکسرسایز تاسو ته وړاندې کوم مشق زمونږ ویډیو کمپلیټ شو خپل سټڈی کنټینیو ساتئ زمونږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچینګ نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو موږ لرا کې اجازه الله حافظ